अस्सलामुअलैकुम मलगोरो टी20 वर्ल्ड कप 2024 د पारा आईसीसी ग्रुप्स چې کوم جوړ کړي هغه आईसीसी اناونس کړی دی پاکستان سره په ګروپ کې کم ټیمان دي کم لوبډلې دي افغانستان سره په ګروپ کې کم لوبډلې دي کم یو ګروپ ټولو کې زیات سخت دی ټوټل پکې شل ټیمان په دغه टी20 ورلد کپ کې حصہ اخلي چې 20 ټیمان پکې حصہ اخلي اوس आईसीसी چې کوم د سلور ګروپونه جوړ کړي دي په هر ګروپ کې 15 ټیمان ورچولې دي د 15 ملکونو ټیمان په هر ګروپ کې ورچولې دي او ټوټل سلور ګروپ دي نو په یو ګروپ کې چې 15 ټیمان شو ټوټل سلور ګروپ شو نو 16 ټیمان شو ټوټل شل ټیمان شو جی شل لوبډلې په دې टी20 ورلد کپ 2024 کې حصہ اخلي اوس سلور لوبډلې دي تاسو له سکرین باندې ښکاري دا سلور لوبډلې سلور ګروپس دي جی سوري لوبډلې نه سلور ګروپس دي د هر یو ګروپ نه به دوه ټیمان چې کوم د سوپر 8 مرحله له کوالیفای کیږي دوه به یو نه کیږي دوه به بل نه کیږي دوه به بل نه کیږي دوه به بل نه کیږي ټوټل اته ټیمان چې کوم دی به سوپر 8 مرحله له کوالیفای کیږي په هغه باندې ډیټیل سره ډسکشن بیا بل ویډیو کې وکړو زموږ دی ویډیو کې صرف تاسو له دا ګروپس خیمه جی ګروپ A کې چې کوم دی انډیا پاکستان آیرلند کینیډا او یونایټډ سټیټ موجود دي مطلب دی ګروپ نه خو په اسانه باندې انډیا او پاکستان سوپر 8 سټیج لا کوالیفای کیدي شي ځکه آیرلند کینیډا او یونایټډ سټیټ درې وړ ټیمان چې کوم دي کمزوري ټیمان دي بل ګروپ بی که تاسو ګورئ ګروپ بی کې انګلند د استرالیا د نامیبیا د سکاټلند او عمان دی ګور आईसीसी دومره خو یاد چې یو ګروپ کې انډیا پاکستان ورچولې له هم پته راځي د میچ شوکیان ډیر زیات یو دا میچ ډیر زیات کتل کیږي او بل طرف له انګلند او استرالیا ورچولې د څنګه چې پاکستان او انډیا خپل کې نه لګي نو دا غلنګ انګلند او استرالیا چې کوم دي دا هم یو دوه بیگ رایولری دي دغه علاوه ګروپ سی کې تاسو ګورئ دا ګروپ سی لک سخت دی لیکن نیوزیلند د ویسټ انډیز د افغانستان د یوګانډا د او پاپا نیوګینیا ده لکه اوس دغه کتا سو د برني چې کوم درې ټیمان دي نیوزیلند ویسټ انډیز او افغانستان دغه دوه ټیمان صرف کوالیفای کیږي سوپر 8 سټیج لږی نو افغانستان لا پکاره چې نیوزیلند لا بیا شکست ورکړي یا ویسټ انډیز لا شکست ورکړي لکه دغه دوه لکه یو ټیم لم شکست ورکړي او بیا کته یوګانډا او پاپا نیوګینیا نه ګټل شي جی نو دغه ټیم کې لګو پیچیدګي نشته اوس ټیم کې نه ګروپ کې جی اوس ګروپ ډی چې کوم دی د کې ساوث افریقا د سریلانکا د بنگلاديش ته نیدرلند او نیپال له نو دا ګروپ هم لک سخت ساوث افریقا سریلانکا بنگلاديش لکه بنگلاديش هم اني ټیم اپسیټ کول شي نیدرلند هم یو ډیر ښه ټیم دی جی او وسره نیپال چې کوم دی هم کمزور نه دی نو ګروپ ډی چې کوم دی دا لک پیچیده کمپلیکس ګروپ ته دینه علاوه د نور چې څومره هم ګروپس دي ګروپ سی او ډی دا لک کمپلیکس دي او ا او بی ګروپس چې کوم دی ډیر اسان ګروپس دي جی چې انډیا او پاکستان ته پاسانه باندې سوپر 8 چې کومه مرحله د غیله کوالیفای کیدي شو ګروپ بی نه انګلند او استرالیا ورسره سکاټلند چې کوم دی او نامیبیا دا هم لګ مضبوط ټیمان دي خو بیا انګلند او استرالیا ته نشي رسید انګلند او استرالیا خلاف چې د نامیبیا سکاټلند او رومان گیم کوي نو بیا پریشر نشي هندل کوله نو ګروپ بی نه هم انګلند او استرالیا په اسانه باندې سوپر 8 سټیج لا کوالیفای کیدي شي او ګروپ سی او ډی چې کوم دی نو دا لګ کمپلیکس دی د کې بیا د میچونو نه پس پته لګي چې کوم ټیم کوالیفای کیږي کوم ټیم نه کوالیفای کیږي خو ا او بی چې کوم دی خو نه هم پریډکټ کیږي چې انا پاکستان او انډیا او بی نه انګلند او استرالیا او ګروپ سی او ډی چې کوم دی د کې لګ کمپلیکسز د کې کمپلیکس دا لګ پیچیده دی وګورو چې سکه دا ګروپس ته تاسو له سکرین باندې ښکاري نور اپډیټس په ان شاء الله بیا راتلونکي ټایم کې چې سم اپډیټس هم راځي به د टी20 ورلد کپ حواله سره تاسو سره په دې پیج باندې شریک کیږي ډیر زیات مننه جی والسلام